بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو سلامونه. زه یم ستاسو ورور سجاد علي او تاسو ګورئ نیوز الرټ بونیر. کتونکو بختیار باچا نه یو څو ورځې مخکې ما ویډیو کړې وه. هغه بیمار دی، پخپو منیم بیماري ده، زړه بیماري ورته هم ده. نو د ده سره کسانو امداد کړلی باقاعده. د برمل نم یو ورور چې دی نو زما په لاس یو 60,000 روپۍ رالیږلي دي. 8,800 روپۍ چې دي هغه مې له پرون یو کس راغلی و راسره هغه ورکړي. دا تقریبا 20,000 روپۍ دي د یو ملګري رالیږلي په دا والا. د سره هم خبرې کوو. دا 60,000 روپۍ دا راغلي. نور تا ته څو راغلي دي؟ نور چې دغه 9,800 شل دادي او شل دادي او شل نور رواني دي. بس سيده نور کوم څوک رالیږي ها ان شاء الله موږ تعالی راوړو ان شاء الله. خدای خوشاله نه هغه کتلې دي. دا راته چې سبب ویل غواړي د پیسې چار لګلې دواګانې وو تکا نه دواګانې خو به لازمي کوسي خو پیسې دا ګټن لا هم ډېر سان شي خوندې کنه دیونه خو ځان کړای محنت وکای. او نو دا خو لکه یو سړي نه لکه زو سیوا نه چې سړی دې لپاره دا کوي چې زما خیرات وشي ثواب مې وشي خدای پاک راته دې اجر ثواب راکړي که نه. نو دې لپاره خلک پیسو باندې خپل علاج کوو چاړې ورنه نه دا خو علاج خامخا کوو خو د هغه علاج لپاره دي که نه. دا خو نور څه د هغه لپاره نه دي. دا الله پاک دې خلک موږ ته دواګانې کوه. خدای پاک تاسو له د دې اجر وخورم بیا خدای پاک تاسو له ځکه چې پروګرام خو خدای په حکم باندې لکه دا پروګرام چې دا ستاسې روان شوی دی که خو نور چې دی نو دا څوک چې اندازونه کوي نو دوی د خدای پاک هم پوره اجر ثواب ورکړي پوره نور هم راشي تعالی به راوړي ان شاء الله. جی کتونکو دا د بختیار باچا خبرې تاسو واورېدې او 60,000 روپۍ مې له اوس ما نغدې راوړې. پرون یو ملګری زما سره راغلی او 8,800 روپۍ ورته هغه میلاو شوې. دی وایي چې یو 800 نوم بل یو کس راوړلي. نو انشاءالله مزید نور علم را روانې دي. انشاءالله تاسو کوم امداد کول غواړئ نو انشاءالله به موږ بالکل را رسو. ستاسو کوم زکات خیرات چې دی به مستحق خلکو ته رسي او الله پاک په تاسو له په دې جانم اجر درکړي، په هغه جانم خپل کور باسه اجازه ورکړي. اجازت د الله په امان.